نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایوه حکم انتظار وو چې په زرونو توري په دې انتظار چې موږ د کافرانو نه بدله وخلو. اور بل د مواسات کوم دغه همدردی ته ویلی شي. یو تو په پړوس کې کافر ده، يهودي ده، نصراني ده، هغه غریب ده، مسکین ده، هغه سره لږ مدد وکړه، همدردی ور سره وکړه، هغه په تکلیف کې د تکلیف نه بور کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه شونتي واقعیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندګۍ کې شتو دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې دغه شونتي واقعیات کفار سره کړی دي. اوس کله مکه فتح شوله، صرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایوه حکم انتظار وو چې په زرونو توري په دې انتظار چې موږ د کافرانو نه بدله وخلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سره داسې معاملات نه وکړل چې هغه نه بدله وکړه، بلکې هغه سره اخلاق سره پیښ شولو او ټول رجم کړلو چې نن تاسو نه زده ایوي خبري بدله اخستلای شم، خو زبنن تاسو ته هغه اعلان کوم چې کوم د مو ورور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم د خپل ورونو ته کړی وو چې لا تسریب علیکم اليوم، نن په تاسو باندې هیڅ غم نشته، هیڅ غم جنۍ درمې نشته ده، نو نن زه هم تاسو ته هغه اعلان کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق سره پیښ شولو. طائف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت ته لوړلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کونو باندې وښتلو، وړکی ورپسې کړلو، کریږي تلړی ورپسې ویلو، چیږي ورپسې ویلې، سیټي شپېلکې ورپسې ویلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی مبارکه دا وینو سره کوم د ککړې شولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لیارې باندې روان د پدې تکلیف په حالت کې، رنج او غم په حالت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته څومره تکلیف ملو شوی وي. لیارې ورته دوی فرشتي روغلي، یا رسول الله صرف حکم وکړ د دوه غرونه ورمنې کوم د مونږ را جمع کو او دوی ټول دې ځکه نیست او نابود کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې نه، کچېری دوی نه پوي دي د دوی اولاد کې به داسې چوغره پیدا شي چې هغه به د دین دفاع کوي. او تاریخ لیکلی دي چې محمد بن قاسم هغه طائف ولا اندغه خلکو اولاد نه روچت شوی چې په سن باندې د اسلام ولا جنډای لګولې و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دوی سره اخلاق سره پیښ شوی ده، خو زړه ولا تعلق به کوم د هغه دوی سره نه ستي. نو الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنو، ای ایمان والو، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، يهود او نصارا سره ملګری ته ما کوي.